صداقوزه کرمه کې د جمعیت علما اسلام فی د الیکشن نتیجو خلاف احتجاجی مظاهره کړې ده. مظاهرینو بیان ده چې JUI فی د ضمني الیکشن نتیجې ردوي. تاسو لا مهم خبر درکو. صداقوزه کرمه کې د جمعیت علما اسلام فی الیکشن نتیجو خلاف احتجاجی مظاهره کړې. مظاهرینو بیان ده چې د JUI فی ضمني الیکشن نتیجې ردوي. تفصیل معلومو د خپل همکار هدایت علي پاسدار نه. جی هدایت تفصیلات راکې پرېړه. جی هدایت تفصیلات راکې په دې اړه خپل همکار سره د رابطې کولو کوشش کوو. تاسو له خبر درکو. صداقوزه کرمه کې د جمعیت علما اسلام فی د الیکشن نتیجو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرینو بیان ده چې JUI فی د ضمني الیکشن نتیجې ردوي. زموږ همکار هدایت علي پاسدار موږ سره په لاین باندې دی. جی هدایت علي پاسدار تفصیلات راکې احتجاج په اړه. جی بالکل لکه څنګه تاسو ته پته ده چې 19 فروری باندې کوم د ضمني الیکشن NA-45 کې وشول. د دې نتایج خلاف جمعیت علما اسلام فی کوم امیدوار وو چې جمیل خان چمکني دویم نمبر باندې راغلی و. هغه نن دلته په صادق کې لوړ کوم کې د جمعیت علما اسلام طرف نه یو احتجاجي مظاهره وشوه او دوی دا ویله چې موږ به د احتجاجي مظاهرو دا سلسله راوړوي. موږ سره په الیکشن کې داندې شوي دی او مکمله سوچه سمجه طریقې سره کومه سرکاري مشینري وه هغه د دوی وایي چې موږ په خلاف استعمال شوي دی او نتایج یې بدل کړي دي او موږ سره داندې شوي دی. په دې سلسله کې جماعت علما اسلام فی فضل الرحمن صاحب دی پلټې دلته ضلعي علما ضلعي رهنماو دلته احتجاجي درنه ورکړي وه. احتجاج کړی دی او دوی احتجاجي ریلی هم ایستلې ده. جی صحیح، ډېره مننه هدایت علي پاسدار تفصیلات لپاره.